د ویلیج کونسل سوراون کسان کونسلر ګل صفا د هغوی ټبر صدیق خیلو د غریزي علاقې یاسین کلي خلکو له د الله په رضا د جنازګاه ځمکه ورکړه. نن په دې سلسله کې په یاسین کلي کې یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د صدیق خیلو طرفه کسان کونسلر ګل صفا او اقبال شاه نه علاوه د یاسین کلي خلکو ګډون کړی و. راغلي مشرانو په خپل لاس د جنازګاه افتتاح وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت کسان کونسلر ګل صفا او اقبال شاه وی چې د یاسین کلی خلک د مودو راسې د جنازګاه محروم وو. کله به یې په فصل کې جنازه کوله او کله به یې د حجرې په چت جنازه کوله چې به ترې اکثر خلک محرومه کېدل. هغوی وی چې د یاسین کلی د خلکو دا ثواب په موږ سود وو ځکه موږ پسې راغلل او د جنازګاه دپاره یې د ځمکې غوښتنه وکړه. مشرانو ووی چې موږ د خپل ټبر صدیق خیلو سره صلاح وکړه او ټولو په رضامندۍ د الله د رضا دپاره دوی ته دا ځمکه د جنازګاه دپاره وقف کړه. په دې موقع د یاسین سره تعلق لرونکي سابقه بلدیاتي ممبر حبیب شاه ووی چې موږ د سورا کلي صدیق خیلو ټبر څومره شکریا ادا کو کمه به وي ځکه چې دوی نن زمونږ دیرینه مطالبه حل کړه. حبیب شاه ووی چې د هر چا خواهش وي چې د هغوی د رشته دارو په جنازه کې ګڼه وي خو له جنازګاه د نشوالي په وجه به موږ چاته د غم او جنازې خبر نه کوو. حبیب شاه ووی چې موږ د سورا کلي د موخیلو او بادر خیلو هم مشکور یو چې موږ له د مقبرې دپاره ځای راکړی. حبیب شاه ووی چې کو الله ته منظور وي نو موږ به د جنازګاه د پاسه مدرسه جوړوو. د افتتاح په موقع د یاسین کلي امام سید الحق د جنازګاه او مقبرې دپاره په ځمکو وقف کولو تفصیلي خبره وکړه او وی چې د سورا کلي پښتانه د خپلو غریبو خلکو سره پوره مرسته کوي او د هغوی په دک درد کې شرکت کوي چې د داد وړ دي. زه د یاسین والا ډېر شکرګزار یم چې دوی موږ پسې کلي ته رالو او زموږ دپاره د جنازې دپاره ځای وقف کړو. نو دا زه په فخر سره د یاسین والا ښه دغه کومه چې په کلي کې نور خلک هم ډېر خو چې موږ پسې رالو زموږ په دې ټبر پسې رالو زموږ نه ځای دا کړو که نه نو دې باندې زه ډېر خوشحاله یم. یاسین والا ډېره مبارکي ورکوم چې دا جنازې دپاره موږ دا ځای ورکړو. زموږ سره په دې کې مشران دي د هغوی نومونه ټول ځکه اخلم چې هغوی په ثواب کې شریک شي. اشمالي خان بابا د اسحاق خان کاکا دی پلارو د ریدي خان بابا اداش خان بابا د اجدیو سیم محمود بابا دی د دغه شمرا کاکا غازی کاکا ریحم ماما زربولی کاکا او ظاهر شاه باچا نوبت خان کاکا امیر محمد خانو کاکا باسر خان کاکا نور محمود کاکا موزه خان کاکا سرپراز خان دا زما پلار دی غنی کاکا ولی باچا نور احمد او فرید کاکا میرجوال خان کاکا دا د هغې په ټول واسط سره دا موږ دا ځای ورکړو. هغې ټول مړه دي خدای پاک دې هغې ته پکې هم ثواب نصیب کړي. زموږ چې کوم صدیق خیل ژوندي دي نو هغې له دې خدای پاک توفیق ورکړي او ثواب دې پکې شریک کړي او ټول په مندڼ کې چې څو خلک دی داسې ځایونه ورکړي دا د فخر خبره ده خوشحالۍ ده خبره ده. موږ صدیق خیل دا په جمع باندې دا ځای ورکړو. الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او منظور شي. زه یاسین والا ته مبارکي ورکوم چې دې موږ پسې رالو او دا غټ کار وکړو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. والسلام. زه شکریا ادا کوم د دې مېلمنو چې کوم دې ځای کې راغلي دي د زړه د کومې نه. موږ د دې ملازه ډېر منو د غر چې کوم صدیق خیل وګیره کې چې کوم صدیق خیل دي موږ سره چې کوم ښه وکړو نو خدای دې ورسره ښه وکړي. دغه یوازې دې وله خدای پاک ورکړي موږ به وله څه ورکړو. د صدیق خیل ټول په اتفاق زموږ موخه یو کړو. موږ د دې ټول صدیق خیل ټبر شکریا ادا کوو. بادر خیلو او امو خیل دواړو ټلو مقبرې له موږ له کافي ډېر شی ځای راکړو. دغه د خدای پاک هغوی په آخر کې دغه کړي او زموږ قبول دي کړي. موږ له د دې نور د هغې شکریا دغه نشته چې موږ د دې ادا کړو ټولو. او خدای پاک د صدیق خیلو له موږ بریا ورکړي. دغه عوض د خدای صدیق خیل ټول نسب له ورکړي. خو مړي دي خو ژوندي دي خدای دغه عوض دی هغوی ته ورسوي. او په دې ځای کې چې جنازګاه ستاسو نه وه نو جنازه به هم کوم ځای کوله؟ په کوټو باندې به موږ کولو کله یو ځای کله بل ځای. لکه ځای خو زموږ نه و که نه ته پوه شوې زموږ ځای وی موږ ولې دغه کړو. خو نه د مقبرې ځای هم زموږ ختم شوی او د جنازګاه هغه هم ختم شوی. مقبرې هغه ټل امو خیل دغه بادر خیل
دواړو موږ له ښه پوره کافي ځای راکړه. زموږ د مقبرې دپاره راکړه او موږ ډېر د هغوی شکریه ادا کوو. او سید خیلو په اتفاق ټول سید خیلو ټولو موږ له جنازګاه دپاره ځای راکړه. خو وس زموږ وشو پاسه به پرې مدرسه جوړ کړو، دغه ثواب د هغوی به کېږي. او موږ ته که منډه تړله او زموږ په ښېګړه وشي دلته، نو موږ د دې سوره د دې دوو دریو ټلو موږ شکریه ادا کوو چې موږ سره ډېر ښه وکړو. دا یاسین والا دام زموږ وروڼه دي، دی هلته کې راغلي وو په ننواتې په دغه باندې چې یاره زموږ د مقبرې دپاره هم ځای نشته او جنازګاه دپاره هم ځای نشته. نو مقبرې دپاره خو له زموږ وروڼه دي میخیل هغوی وله ورکړو، ماماګان دي زموږ. بیا دی چې زموږ جنازګاه دپاره نو موږ د خپلو مشرانو سره ښه په مشاورت سره دی له ښه کافي ځای دغه کوو چې موږ هر څومره ځای چې مثال ستاسو جنازګاه دپاره پکار وي، نو انشاءالله د دې دا یو وس او د دې دا ثواب چې دا به زموږ مشرانو ته رسي. نو ټولو خلکو له پکار چې په دې کې مثال زموږ د الله د رضا دپاره ورکړلې، هېڅ مخ په لازه څه دغه پکې نشته، خو صرف د دې لپاره چې د خلکو ته د تکلیف نه او د دغه نه بچ شي د مقبرې مو. نو هغه مسله ولا الله پاک حل کړه او ډېره شکریه موږ د دې ادا کوو چې د دې مثال دا ثواب په موږ باندې سود او موږ لرالو او موږ ته مثال ووایي چې یاره موږ دپاره دا ځای پکار دی. نو انشاءالله چې موږ چې څومره ځای دی پکار وي نو هغه ځان شاولې راوستی دی او څومره ځای دغه کېږي نو موږ دغه څه اعتراض نشته. زما خوږو قدرمنو، موږ تاسو چې دا نن په کوم موقع باندې راجمع شوي یو، نو زما عزتمندو ډېره د خوشحالۍ موقع ده. زه په دې کې د ټولو نه اول د سوره د دې مشرانو دا ما سره چې ولاړ دي زه م پېژنم نه، زما عزتمندو ټولو نه اول زه د دې شکریه ادا کوم چې تاسو دومره ښکلې موقع کې موږ له رالی. زه د دې شکریه ادا کوم. دې سره سره زما عزتمندو زه د خپل یاسین د خپلو مقتدیانو د دې مشرانو شکریه ادا کوم چې دا تاسو نن کومه موقع جوړه کړې ده. زما عزتمندو زه به د قرآن او د احادیثو په نچوړ کې صرف دا ووایم چې قرآن او احادیثو کې تاسو اورېدلی دي چې څومره صدقې کېږي، د هغې څه ثواب دی. خو زما عزتمندو هغه ټولې صدقې چې کوم دي هغې کې چې کومه صدقه ده هغه دا ده چې یو ځای وقف شي د جنازګاه دپاره، یا یو ځای وقف شي د قبرستان دپاره، یا د کوی دپاره. زما عزتمندو په ټولو صدقو کې اعلی ده، په ټولو صدقو کې بهترین ده. زما عزتمندو زه به اول تاسو ته دا حالات ووایم. زه د دې کلي امام یم، د دې یو بانډې د یاسین کې. زما عزتمندو موږ په بانډه کې اوسېږو، په دې بانډه کې موږ ته سهولیات نشته. زه د خپل آواز حکومت ته هم رسوم او زه د خپل آواز چې کوم دی زما عزتمندو د سوره د مشرانو ته رسوم چې تاسو کوم کار کړی دی په دې باندې خوشخبري تاسو ته اورم. زما عزتمندو زموږ د زړونو یا خدای خبر دی، ځکه چې 3 کاله غالبا په دې کلي کې زما وشول. موږ چې جنازې کوو په فصل کې ودرېږو، موږ چې جنازې کوو زموږ قبله موږ ته معلوم نه وي، موږ چې جنازې کوو په کوټو باندې کوو. زما عزتمندو موږ چې قبرونه چې زموږ دي زما عزتمندو کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې دي. دا ستاسو زه په دې باندې شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له ځای راکړو د جنازګاه دپاره. انشاءالله العزیز موږ به کوشش کوو دې د پاسه به د مدرسې انشاءالله العزیز انتظام کوو. زما عزتمندو دا ستاسو دپاره خوشخبري ده چې الله جل جلاله د ستاسو نه دا کار واغستو او دا صدقه تاسو وکړله. په دې کې چې کوم دی زما عزتمندو د ستاسو چې څومره د خاندان چې کوم خاندان دا ځای موږ له راکړی دی، د دی چې څومره مړي دي زما عزتمندو هغوی ته به د دې ثواب رسي. د قرآن او د احادیثو په رڼا کې وایم چې هغوی ته به د دې ثواب رسي او تر قیامت پورې چې څومره زما عزتمندو د دی را روان نسل دی هغوی ته به د دې ثواب رسي. زما عزتمندو دا یو داسې صدقه ده چې دا ختمېدو واله نه ده. زما عزتمندو چې په کومه ورځ باندې وشوله د دې ورځ نه واخلې تر قیامت پورې، د قیامت پر ورځ به دا ټوله ځمکه زما عزتمندو بالکل داسې برابر شي، خو دا ځای به پکې دغه شان ښکاره وي. زما عزتمندو ولې دا هغه صدقه ده او دا د الله جل جلاله تاسو له په هغه تنګ ځای کې په کار راولي. زما عزتمندو او بل زه حکومت ته دا آواز خپل رسوم چې زما عزتمندو وګورئ زمونږ دا روډ چې کوم دی خراب دی، دغه شان موږ ته ډېر چې کوم دی دلته سهولتونه نشته. موږ خپل مریض د دې
زمایي نه په اوږه باندې واخلو. زما عزتمندو موږ چې په گاډي کې مو واچو نو زما عزتمندو روډ موږ ته ډېر خراب دی انتهایی. خو زه د ټولو نه اول د سورا د دې مشرانو د سورا د دې ټبر زما عزتمندو بیا خاص کر د دې پښتنو زما عزتمندو زه شکریا ادا کوم چې ستاسو په شان نران پښتانه زما عزتمندو ما نه دي لیدلي تر اوسه پورې 3 کاله ما دی سره چې کوم دی د خپل د خودخیلو پښتانه به یادول هم ما وکتل چې زما عزتمندو تاسو سره هم پښتانه شته دي چې دومره غټ کار وکړو. زما عزتمندو ډېر چې کوم دا زموږ ستاسو پر ډېر د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې ما په خپل ډنډي کوټ کې په خپله خاوره باندې زما عزتمندو موږ هم فقیري کړې ده موږ هم د بلو غلامي کړې ده خو دغه شانتې ځایونه موږ له نه دي راکړې چې څنګه تاسو له راکړي دي. د دی دا احسان به تر قیامت پورې هېروی نه زما عزتمندو چې ستاسو بچې چې کوم دی د دی دا احسان هېر نه کړي ځکه چې دومره ښکلې تاسو له د کوم جنازګاه دپاره ځای درکړو. موږ خپل ډنډي کوټ کې جنازګاه دپاره ځای اخلو زما عزتمندو. موږ هم د چا فقیران اوسېدو به موږ له چې کوم دی خپلو نیکانو داسې ځایونو نه راکړی چې څنګه ستاسو نیکان دي زما عزتمندو. الله تعالی دې دی له چې کوم دی نور هم مزید توفیق ورکړي او الله تعالی دې موږ له چې کوم دی هم مزید توفیق د جوړولو راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.